الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو درته الحاد درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. تقریبا اوسه پورې 25 اعتراضات من حل کړي. په پرونی درس کې مشهور اعتراض دی د منکرین حدیثو د طرفه هم د ملحدینو د طرفه هم د عیسایانو د طرفه هم د یهودیانو طرفه چې څونه مذاهب دي او څونه باطل دی هغوی دا اعتراض کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها سره نکاح په کوم عمر کې شوی و نو د هغې د عمر کم و او هغه نابالغه وه. بیا پرون مونږ بیان الحمدلله ښه مدلل انداز کې ریکارډ کړی دی. مونږ ویلو چې یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عایشې رضی الله تعالی عنها نکاح په دې عمر کې نه و شوی. مونږ 15 واقعات داسې ذکر کړل چې په هغه وخت کې به د 9 کالو 10 کالو عمر کې به هلک او جنۍ بالغان شو چې د بالغ انسان نکاح په یو مذهب کې څه شی ده ناروا نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نکاح چې دا څه شی ده دا د فطرت مطابق ده او دا خلاف عقل نه ده. د هغې په باره کې شابه موږ وضاحت پرون وکړو. نن به موږ وایو 26 نمبر اعتراض. منکرین حدیث هم په حدیثو اعتراض کوي. دې سره سره ملحدین چې دي په قرآن باندې اعتراض کوي. ملحدینو چې څنګه بل اوس موږ د منکرین حدیثو او د ملحدینو چې کوم مشترکه اعتراض و چې دی په امام بخاري رحمت الله علیه اعتراض کولو چې دا څنګه کېدی شي چې نور څه وکړي. عمر د غروب کېدو نه څه شی چې وروسته څه شی کوي رحمان ته سجدې باندې پرېوځي او رحمان ذات ته سجده کوي. نو منکرین حدیثو په هغه حدیث باندې منکرینو حدیث هم اعتراض کړی او چا پې کړی و ملحدینو پې کړی و. دې دغه باندې چې دی اوس تاسو سوچ وکړئ که منکرین حدیث ځان ته رښتیا د انصاف والا وایي او چې وایي چې هلکه موږ خو د انصاف خاوندان یو پکار دی چې دی په قرآن هم دا اعتراض وکړي. دا په قرآن په ظاهره دا اعتراض نه یې څنګه چې ملحدینو کړی خو تاسو یې وکړئ که نه. نو څنګه په غروب کېږي په خټو کې څنګه نور ډوبېږي. ملحدین خدا اعتراض کوي. خدا اعتراض که شر منکرین حدیثي ځان دپاره مدعا وګرځي هم ثابتولی شي چې هلکه وګوره قرآن ذکر کړی خو موږ ورته وایو چې د ډوبېدو نه څه مراد دی چې تاسو بیا وایئ رښتیا بیا وایئ. موږ چې مازدیګر کې دا نور ډوبېږي دا په افق کې ډوبېږي که نه ډوبېږي دا ډوب شوی دی که نه. زموږ مشاهده خلاف ده. ته سوچ وکړه. نو موږ ورته وایو د ده نه دا نه دی مراد چې دا په خامخا په هغه اوبو کې ډوبېږي. د ده نه د حضرت سکندر ذوالقرنین علیه السلام هغه بصري مشاهده و هغه چې وکتل د سمندر په غاړه ولاړو او چې نور پکې ډوب شو. اوس هم چې ته د سمندر په غاړه لکه قرآن کې دا راغلي نه لکه قرآن کې چې راغلي د هغې څه مقصد دی. هغه مطلب دا دی چې دلته سکندر ذوالقرنین علیه السلام څه شی دی د بصر هغه مشاهده بیان کړې ده. اسلام دا وضاحت هغه وخت نه کړی چې په کائنات کې سره څه نشته مرکز نشته دی. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون. ورځ په ورځ پراخي ورکوونکی دی. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. او داسې نور ګڼ آیاتونه دي. پرونه به یو ملګري دا سوال وکړو چې د ساینس خو دا نظریه ده چې دا ځمکه هم ګرځي لمر هم ګرځي سپوږمۍ هم ګرځي. د اسلام څه نظریه ده بیا ورته ما الحمدلله تفصیلي جواب ورکړو. به ورته ویل چې ګوره د قدیم زمانې نه دوه نظریې را روانې وي. یوه نظریه د چا وه د فیثاغورس او بله ورسره چا وه شاباسې د بطلیموس نظریه وه. د هغوی دا نظریه وه چې د فیثاغورس نظریه وه چې مرکز څه شی دی هغه نور دی خو هغه وخت هغه ویل چې نور ساکت دی. بیا کوپرنیکس راغو هغه ویل چې نور دی خو ساکت دی. ګلیول راغو هغه ویل چې نور دی خو ساکت دی. ګور دا غټ غټ شخصیت تېر شوي دي. اسلام هغه وخت وضاحت کړی چې نور هم روان دي. ته سوچ وکړه هغه ګور حقیقت. دویم نمبر چې د سره مد مقابل کوم نظریه وه د بطلیموس هغه ویل چې مرکز دا دنیا د ولي عیسی علیه السلام راغلی دنیا ته هغه بطلیموس نظریه پیش کړه. خو عیسایانو دا نظریه خوښه کړه چې عیسی علیه السلام دنیا ته راغلی دی او دا زمونږ په بعضې آیات کې سره مرکز نشته دی. د قرآن آیات موږ په دلیل کې پیش نه کړو. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون. نو د دې په مقابله کې د بطلیموس نظریه خو را روانه وه د څه پورې د 15مې او 14مې صدۍ پورې. ګلیول نه وروسته دا نظریه خو چینج شوله. اوس وضاحت موجود دی چې کائنات څه شی دی مرکز نشته دی. بل ما ورته به ویل چې د ځمکې په باره کې د سورت یاسین آیات نمبر غالبا 40 دی او دغه شانته کې سورت الانبیاء آیات نمبر 33 کې وکل فی فلک یسبحون آیات مبارک دی. والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
الله رب العزت هغه ذات دی والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. دا بل آیات مبارک دی کې د فلک دا سیاره فلک دی د ازمکه فلک دی او کنه دی دا هم سیاره ده. نو موږ کله به تاسو باندې سوال وشي چې د ازمکه په اړه کې وضاحت وکړي چې ازمکه روان دی گردش کوي د رفتار به تاسو کم نه استدلال کوئ د دې آیات نه. دا یو سیاره ده څه کوي اوس د لمر په اړه کې وضاحت صریح آیات موجود دی والشمس تجري لمستقر لها او دا شاته کې د سپوږمۍ په اړه کې آیات مبارک موجود دی للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. دا شاته کې نور آیاتونو کې هم د سپوږمۍ ذکر موجود دی خو د ځمکې ذکر په دې آیاتونو کې مرسوانو موجود دی. نو دې دا اعتراض کوي چې ملحدین دا اعتراض کوي چې سورۃ کهف آیات نمبر 86 کې راغلي دي چې لکه داسې شو انور په وسیشه شو په خټو کې ډوب شو نو نور خو په افق باندې موجود وي دا غي وضاحت موجود دی. دا اعتراض شو. بل اعتراض وشتم نمبر اعتراض به موږ نن دا حل کوو چې دوی و چې اسلام د خیرات په نوم باندې خیر غوښتون کی پیدا کړی دی معاشي نظام دوی سره نشته. موږ الحمدلله موږ سره چې کوم معاشي نظام موجود دی دا تاسو سره نشته. موږ ویلیو کنه ویلیو سرمایدارانه نظام باندې موږ وضاحت کړو کنه کړو دا کیپټالیزم موږ څو بنیادونه ویلو ولس بنیاد ویلو کنه سود باندې دا وای نظام قائم دی سټه دا جواری دا بیمه پالیسی نه دی کاغذی کرنسی دا ولسبانو سٹاک مارکیټ دی نچکاری دا څومره چې کم یو نظام موږ بیان کړو هغه شو هغه د انسان لپاره څه شو ولسبانو نقصان مضر ولسبانو پوه شو. او زمونږ د اسلام چې کوم اصول دي د څه د معیشت دا د امن ذمہوار دي ولسبانو دا درسونه د وخت ضرورت ګرځي یقینا درته سایه د ول ستاسو لپاره دونه ضروري دي ځکه چې په دې معاشي نظام باندې د اسلام په هر یو جز باندې اعتراض کیږي. ځکه شاه ولی الله رحمت الله علیه چې حجت الله الباری علی کلم د دې هغه د تصور موږ شر روان وخت به قدیم زمانه کې بس کېدو زمونږ په عقایدو به اعتراض کېدو الګا دا قدیم دی او دا حادث دی د صفاتونو معتزله انکار وکړي چې چیرته صفات د باری تعالی قدیم غړي تعدد قدمه او راجاوي د سره صفاتونو انکار وکړي صرف عقایدو پورې به محدود لیکن نن زمانه کې ستا په هر جز باندې اعتراض دی. ستا د اسلام نو شوی و چې ستا د اسلام په هر جز باندې اعتراض شي ستا په ګیره اعتراض شي ستا په پټکی اعتراض شي ستا په عالم باندې اعتراض شي ستا په جماعت باندې اعتراض شي ستا په مدرسې اعتراض شي نو د دې جوابات دا زده کول دا د وخت ضرورت ګرځي د ملزمانو د لپاره موږ د خپل واري مهنت کوو. ولې د عبارت شروع کا شپږشتم نمبر اعتراض دی چې ملحدین اعتراض کوي چې لمر په خټو کې ډوبېږي او دا خبره غلطه ده ملزمانو شابه. بسم الله الرحمن الرحیم. ملحدین اعتراض کوي چې په سورې کهف کې راځي چې لمر د سمندر په خټو کې ډوبېږي او حال دا چې لمر نه غروب کېږي بلکې مسلسل په افق کې موجود وي. ابو صاحب موږ دوی ته دا وایو چې قران کریم څخه د فلکیاتو کتاب خو نه دی کنه چې ته د فلکیاتو متعلق ته د قران کریم په اړه کې زمنګ نه تاسو کوی چې زمنګ څه نظر ده زمنګ څه نظر ده نو مولوی صاحب مخکې جواب په قران کریم باندې د ملحدین او مستشرکین د اعتراض جواب مولوی صاحب ته متوجه اوسه. په قران کریم باندې ملحدین او مستشرکین د اعتراض باطل ځکه قران کریم اعجاز دی چې قران کریم د مظاهر فطرت سره مثالونه ذکر کوي داسې انداز سره مثال بیانوي چې عام خلک هم ورباندې کوي. کدی هغه وخت اسلام هغه دا وضاحت کړی و چې دا نور نه غروب کیږي هغه وخت چا ور سره منله تاسو وګورئ دا څه ساده نبی رسول الله چې څونه مثالونه بیان کړی څه کړی دي ساده مثالونه بیان کړل لکه یو مثال تاسو مخه د زموږ ذکر شو چې په قران کریم کې د جزیره العرب شاوخوا چې کوم انبیاء کرام دا ولې ذکر دي او نور په ولې ذکر نه دي نو ساده انداز دا چل تاسو ضرورت ورته د دې خبرې او ابو جهل ته د نور شیبه ته د څونه غړ غړ کافرانو د مشرکانو ته دا ضرورت چې د انبیاء کرام په اړه کې کله چرته د امریکا او د انګلند او د یورپ د پیغمبرانو ذکر په قران کریم کې کړي وي نو دوی ته به دا ډیر منل مشکل وي خو دې ته چې دا کم پیغمبران ذکر کړل دا عام مثالونو کې د دوی په ذهن کې بوزګه دوی په تجارت تل شام ته بدل ابراهيم عليه السلام نه خبرو د مصر نه خبرو د فلسطین نه خبرو مل زبرو د قران کریم ته سوچو کته د قران کریم د حقانیت یو لوی دلیل دی عام انداز کتاب وایي سکه په ساده جبه کتاب وایي چې یعنی ته په پوښ او تاسو شي په دې ایمان او عقیده پیدا شي مل زبرو دا سورته کهف آیت نمبر 86 دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. سورة کهف آیت نمبر 86. تاسو براوړه هغه وخت چې کله دوی لمر پریوتو ځای ته ورسېدل نو دوی لمر منده کو کله چې په خټو کې ډوبېږي او دلته یو قوم ولیدل چې هغوی ذوالقرنین علیه السلام ته ویلي
یا خو دوی تعذاب ورکړو یا یاجوج ماجوج په باره کې چې مکمل تفصیل دی یا خو دوی د پاره سلاره او باسا په دې آیت مبارکه کې ذوالقرنین علیه السلام د بصری مشاهده بیان موجود دی لکه څنګه چې د وجدها د لفظ سره واضح شو اے وجدها وی مندلو دا سی مندلو چې دا نور په دغه کې سکیږي ډوبېږي خټو کې حالکه هغه څه شو هغه دلی دلی وو څوک چې د سمندر په غاړه ولاړ وي او غروب آفتاب کې نو د انسان ته داسې معلومیږي چې د لمر په سمندر کې ډوبېږي او یا چې موږ وینو هر ورځ تم وینو زمینه چې سکیږي په افق کې غروب کېږي دا خو ته وینو زمینه اوس چې تو چې لکه په افق کې غروب کېږي دا خو ملحد نه سوال وکړه په استاد نظر انده ته دا نه منې ته ورته ابر سره وچاو کنه ورته پوه شي چې ستا مشاهده غلطه کېدې شي دویم مثال د مشاهده د غلطه دی نور ګرځي کسبه کا ګرځي شابسي زمنګ د اسمکا د نور نه ګرځي انور زمنګ د اسمکا نه ګرځي زمنګ زمکا د نور نه ګرځي منګ له سخکاری منګ له نور کاری شي ورته دا ځان سره نوٹ کوي ستا ډیر دا ځان سره مرته چې سره کا پي کېدی دا ډیر دا ځان سره نوٹ کوي د لپاره چې دا بعض مشاهدات سکیږي ستا خلاف ثابت دي بیا بس کې ډیر شنو ته نشي لیدلې مول زبانو دا د کې شابه نو په قران کریم کې دا مجاز استعمال شوی دی د انسان بصری مشاهده په وجه په تفسیر ابن کثیر کې وضاحت موجود دی چې په سمندر کې د غروب کې دوه معنا دا چې پستر ګلیدو سره دا ذکر لکه المر چې په سمندر کې ډوبېږي اي رأي الشمس في منزله تغرب في البحر المحيط وهذا شان كل من انتهى الى ساحله يرى كانها تغرب في تفسیر ابن کثیر چې دا کله د قران په کوم آیات باندې درازو کې تاسو څه کوي تفاسیر او پس ګور خپل وضاحت کړی دی مولوی صاحب الحمدلله علماء کرامو شابه لیدل المر څوک چې د سمندر په ساحل باندې موجود یو کله چې غروب آفتاب کې نو دې ته داسې کار کېږي لکه د المر چې په سمندر کې ډوبېږي هم داسې نور مفسرین هم د دې آیت مبارک وضاحت کړی دی د ملحدینو اعتراض په عقلي او نقلي دواړو دلایلو سره باطل شي دا اعتراض یو وخت موږ باندې گروپ وکړو دا اعتراض جواب ما پیدا کې مرګ اسلام ول نه پرې د کتاب کې موږ نور کړی دی د سوالو کو به ورته ما دا ورولې چې د څه شو هغه بصری مشاهده او ذکر د سکندر ذوالقرنین علیه السلام په هر ځای ته اعتراضات دي کنه چې سر په ته نقل دي ته په اعتراض کې ورو دی پر بس په یو اعتراض کې لکه موږ جوړ پس په یو اعتراض کې لس اعتراضات جوړو د دوی په دې تنه ذکر ورته ویل دي خو هغه د دنیا د لپاره لګي دی او د آخرت لپاره خبرې سه بارو دا خو جواب وشوس وشتم نمبر اعتراض ملحدین دا کوي چې د اسلام معاشي نظام باندې دوی اعتراض کوي چې اسلام سره د معاشي نظام څو اصول نشته دا غي په وضاحت او شابه اعتراض ملحدین اعتراض کوي چې اسلام معاشي نظام سره د اسلام زکات او صدقات او خیرات په نوم خیر غوښتون کې پیدا کړي تاسو به صرف خیر غواړئ منصبانو دا او زمونږ نه یو خپل سوچ موږ له څه چاته به مرګولې عالمي دنیا زمونږ قرضدار او موسو ټول موږ دوی قرضدار ټول آی ایم ایف ورلد بانک او داخله کې قرضدار او چې ته قرضدار شې به خپل پیسې لیب نشي کولای جواب اسلام خیرات غوښتون کې نه دی پیدا کړی تاسو د مسلمان د معاشي نظام په اړه کې یو کتاب هم نه دی کتل لکه امام ابو یوسف رحمت الله علیه کتاب الخراج د بخاری شریف کتاب البیوع او د فقهي په کتابونو کې د بيوع سونه باب دي ولا بيوع په هدايه باندې شروع دا بيوع باندې په ټولو کې به سخته مسله ده شي دا د بيوع دا په دوري چې موږ خپل باندې ثاني کې ویل راځم الحمدلله کاروبار نه وتل او متل او زه ډېر ښه پوهیدم ما به هغه به چې زموږ ناظم صاحب ډېر ښه بیانو موږ نو بس زما ذهن به هغه شکر د کاروبار سره مو چې کاروبار کې به ته پوهیم کې به ما ته چې ګوره ته روزګار کې کاروبار کې نو تاسو د خبرونو خبري نو زه په ذهن لري نو دونه سختي بسري الحمدلله چې دا سونه جزئیات دي زما الحمدلله دا موجود دي نو تاسو خبر نه سي مونږ زبانو د فقهي په کتابونو کې د بيوع بابونه تاسو نه دي کتل هغه مشهور مقوله د معترض په یو سترګ وړوندوي دا د مفتي صاحب نظر الله صاحب الله د اسلام پاک دین خو موږ ته ټول احکامات بیان کړي الله تعالی په قران کریم کې فرمایلی دي کلوا واشربوا ولا تسرفوا خوري او اسکي اسراف مکو یعنی ضایع کول مکو الله تعالی قران کریم کې حکم کوي چې حلال رزق خوري او کلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون او خوري تاسو هر هغه څه چې حلال کړی دی الله تعالی تاسو ته لپاره پاک مال زبانو دغه شان ته اوس راشي دا آیاتونه په موږ په دې باندې ذکر کړی دي مولوی صاحبانو اوس راوړو صفحه نمبر 395 د اسلام معاشي نظام دلته به موږ په دې باندې تفصیلی وضاحت کوو مولوی صاحبانو چې د اسلام معاشي نظام الحمدلله اصول لري څنګه چې د کیپټالیزم اصول موږ بیان کړی دي کنه دا تاسو په درسونو کې بیانول شي دا عوامو ته په بیانونو کې بیانول شي د باندې درسونه کول شي د اسلامي معاشي نظام باره کې هم مسلمانانو کې آگاهی پکار د مولوی صاحبانو دې ځنه عبارت شروع کړه د اسلامي معاشي نظام شامل اسلام معاشي نظام اسلام یو مکمل نظام حیات چې د معاشي نظام خپل اصول دي
چې هغه د بنیاد قرآن کریم حدیث او فقهي قواعد او اصول باندې دي او دا سرمایه‌دارانه نظام او اشتراکیت نظام نه مختلف دی. یو مکمل اقتصادي نظام دی. په دې کې د نورو نظامونو په شان نقصانات نشته دي. د اسلام په بنیادي اصولو کې سود حرام دی او په نورو نظامونو کې سود چلیږي. په اسلام کې د قماربازۍ پابندي ده. قماربازي جواری ده په نورو نظامونو کې دا جایز دی. ها غیرر دوکه حرامه ده په نورو کې څه شی دی، په نورو مذاهبو کې او په نورو معاشي نظامونو کې څه شی دی جایز ده. مونږ شابه سي غیرر او دوکه حرام او اسلام نظام معاش په حلال تجارت باندې قائم دی. اسلام نظام معاش سره زرو ته اهمیت حاصل دی او دې سره نور اجناس دي لکه غنم دي، وربشي دي، وریجې دي، دینار دي، درهم وغیرہ باندې تجارت کیږي. او دې سره نور اډه لکه غنم وربشي وریجې دینار وغیرہ باندې تجارت کیږي. په کوم کې چې سود قمار غیرر دوکه نه وي بلکې د دې سونه پاک یو انسان آزاد تجارت کولای شي. د بیع او شراء خپل قوانین دي. شرکت مضاربه لکه بیع مرابحه، بیع تولیه، بیع وضعیه، بیع مساومه، بیع سلم لکه بیع صرف، بیع مقایضه او داس نور اقسام د بیع او شراء دي. اسلام په اقتصادي نظام کې د دې ملک خزانه بیت المال وي چې په دې د ټولو مسلمانانو حصہ شامل وي. د مالدار خلکو نه حکومت زکات او عشر اخلي او په غریبانو باندې تقسیم کوي. د اسلام په اقتصادي نظام کې د نشکاري اجازه نشته ده. نشکاری د کم نظام هو حصہ ده. بس شابسي نشکاری د کم نظام حصہ ده. مرحبا رحمت الله او دای لګي د کیپټالیزم سوچ سره ده. کم نظام حصہ ده کیپټالیزم ده. شابسي سرمایه نظام نشکاری نه کوي. چې اصول کې موږ چې دا په اسلام کې منه ده چې دای سکی قومي املاک نشکاری کوي. څه پر موږ ویلو کنه دیمونه شو د موټر وې شو ایرپورټونه داسې شي دا نشي کولای. دا د قومي املاک دی. چې په دې باره کې موږ کوم دلیل پیش کړو، کوم حدیث هم پیش کړو دلیل کې کنو ابیاس پیش کړو چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څور کو یو کانو د اوبو خو دی اوبو هغه ورکو دا تاسو به ورته نور صحابه نه د رسول الله ته نور اوبو نشته دا د خو دی اوبو دي دا او چې دا د ټول مسلمانانو ته استفاده کوي. به ورته چې راشه ورته چې دا به ته ما درکې دی په بدله کې باغ درکې ورته چې در کومه بیز رضی الله تعالی ورته چې در کومه په دې شرط باندې چې زما طرفه صدقه کوستا طرفه صدقه کوي. نو دا د دې حدیث په بنا باندې علماء کرام استدلال کوي قومي املاک نشي نشکاری کولای. مرسبانو دا پکې نشته نشکاری پکې نشته. اسلام په اقتصادي نظام کې نشکاری اجازه نشته چې کوم سرکاري شي مثلا تیل ګیس کویله جنگلات وغیرہ نشي نشکاری کولای. په بیمه کمپنیانو باندې پابندي ده. کاغذي نوټونه به ده پسې به د سرو زرو چاندۍ باندې تجارت وي. د سٹاک مارکیټ ضرورت پکې نه وي. د ملک آمدن ته به کتلی شي هغه شان به بچت جوړولی شي او د دې په وجه د مسلم ممالکو په منځ کې آزاد تجارت به یو مالونو کې به سوي مالونو به یو ټیکس هم نه وي. خدای پاک دا غوښره ولې هغه خدای پاک داسې قومونو کې تقسیم کړي دونه نفرت یې خور کړی دی. دې ته موږ نه پرېږدي چې موږ د اسلام د جنډې لاندې راجمع شو. شپږ 50 ملکونه یو خو موږ خپل د یو فلسطین تپوس نشو کولی، د خپل ځان تپوس هم نشي کولی. ملزبانو نو ملزبانو کمزور یو خو زمونږ نظام د معیشت موجود دی الحمدلله. د اسلام د نورو ادیانو سره امتیازي څه حیثیت لري د هغې وضاحت موجود دی. شابسیان اسلام د نورو ادیانو په شان سره د یو څو اخلاقي اصولو نوم نه دی بلکې یو مکمل نظام حیات دی چې د ژوند په هر شعبه کې د انسانیت مکمل رهنمایي کړې ده. سود په ټولو اکثرو ادیانو کې حرام دی. لکه د یهود عهدنامه قدیم کې سود حرام دی. عهدنامه جدید لوقا کې هم سود حرام دی. د عیسایانو په نسبت او د هندومت په نسبت هم سود حرام دی. فرق د اسلام او د نورو مذاهبو سره دا دی چې اسلام یو پوره نظام د معاش جوړ کړی دی. ګوره دا غوی په مذهب کې حرام دی او به هم کوي. ابن سبانو یورپ چې دا سودي نظام ته قانوني حیثیت ورکړی نو د دې خو د کتاب څه شی دی؟ کتاب کې حرام دی به څه کېږي ولې کوي؟ سوال در باندې وشي. دا سوال ذهن ته راغی. تاسو خو الهات موضوع یې لکه درویش دا سوال راشي چې بای د هغې کتاب کې لیکلي دی بیا یې ولې کوي؟ ته ورته څه ویې؟ هلته سیکولریزم نظام دی که نه حکومت سیکولریزم دی. سیکولریزم وایي چې مذهب به نه راولي اجتماعي معاملاتو ته. د ده تحقیقي جوابدار په ده باندې ته ښایسته مقاله هم ورته لیکلی شي او پوره 15 صفحې تحریر هم لیکلی شي چې هلته ځکه هغوی نشي نافظ کوي. صحیح پادریانو سره اوس اختیار نشته. اختیار چا ته لاړو؟ سیکولر سټیټ ته لاړو، سیکولر ریاست ته لاړو. سیکولر ریاست موږ ویلو چې څه شی دی؟ هغه وایي چې مذهب ستا څه شی دی؟ بس ستا انفرادي مسله ده. سود حرام دی مې کوه. کمونیزم چې دی اشتراکي نظام دی. هیومنیزم خو دغه دی که نه خو هیومنیزم انسان پرستی دا خو د جدید مغربي فکر فلسفي بنیاد دی. سیکولریزم شاخ دی که نه هیومنیزم څه شی دی؟ هیومنیزم بنیاد دی. دې کې دا شاخونه دي موږ ویلو که نه هیومنیزم
بنیاد ته شاخونه سمون ویلو وګوره سیکولریزم لیبرلیزم سوشلیزم کمونیزم رشلینزم فیمینیزم ازادي مساوات ترقی دا چې څونه فلسفي دي دا د هیومنیزم شاخونه دي مولسبانو دوی ځکه هغه نشي نافذ کولای چلته څه شه دي سیکولریزم نظام دی مولسبانو موږ یې ولې نشو نافذ کولای په پاکستان کې اوس 2028 کې به ختموي اوس 2028 پورې به حرام کې لګي مولسبانو موږ باندې ولې دلته سیکولریزم زور دی دلته هم تر نسی زور د سانش سره چې تراول اسلام نافذ کې اسه په دې نظام کې متصل کالم منډه واه کتابانه شریعت راوستونه مو د لپاره قرباني مور کې کده ولې زبرو دا یو بل موضوع چې خپل سبق په بیان پاتې شي مول زبرو نو کوم ځکه خبر روانه ده مول زبرو چې باغ مذاهب کې مونږ یې نشو کولای مونږ مجبور یو د بل نو انسان د لپاره تر قیامت پورې چې څومره انسانان پیدا کیږي اسلام دا ټولو خیال ساتل دي او یو مکمل نظام د معاش ول برابر کړی دی دا خصوصیت په نورو مذاهبو کې نشته کوم نه چې څه شه دی اسلامی نظام د معیشت دا د سود نه پاک دی مولسبانو اول نمبر د اسلام اقتصادي نظام بنیاد په څو سيزونو باندې دی د هغه اصول موږ بیانو اول نمبر څه دی د سود ممانعت دی پکې مولسبانو دا روان دی الله دې معفو کی زوی عبارت صاحب د اسلام اقتصادي نظام په اړه کې د اسلام د اقتصادي نظام د بنیادی سيزونو وضاحت اول شرط د ربا ممانعت د سود ممانعت د اسلام د اقتصادي نظام بنیادی شیز دی هغه سود نه پاک نظام دی چې په اسلام کې د سود هیڅ گنجائش نشته په قران کریم کې د الله تعالی د سود مذمت بیان کړی دی او د حلال تجارت تعریف یې بیان کړی دی واحل الله البيع وحرم الربا حلال ګرځول او کنه حلال ګرځول الله تعالی تجارت او حرام ګرځول د مولسبانو سورۃ بقره آیات نمبر 215 دا شانته کې بل آیات سورۃ بقره آیات نمبر 217 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنین اے د ایمان خاوندانو الله تعالی نه ویریږي څوک چې باقی پاتې دي د سود نه کچېرته تاسو مؤمنان هغه ورته پرېږدئ او په حدیث مبارک کې هم د سود مذمت بیان شوی دی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چې تاسو کوم روپۍ چا سره پاتې وي دا چې کله حرمت راغی دا حجت الوداع په موقع باندې راغی اخیری حکم جواب بیان اخیری احکاماتو کې د سود دا حکم مو چې بیا د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ غالبا ډیرو خلکو پورې سود چې نبی له سلام ته جبر ټول له سوګه دا تدریجن د احکامات نازلېدل نو چې سود ختم شو حرام وګرځول به ټول شي شو دونه پاک نظام د مولسبانو چې اسلام سود څخه کړی دی منع ګرځول دی مولسبانو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ په خپل مسند کې حدیث ذکر کړی دی عبد الله بن حنزله رضی الله عنه درهم شابسي درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنيه شابسي څوک چې یو درهم د سود خوري او د پته وینو دا د شپږ درسته زنا کول شان ګناه ده سوجو په دونه حرمت بیان شوی دی د نبی علیہ السلام په دور کې شپږو شیزونو باندې صحابه کرامو تجارت کولو عن عباده بن صامت رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد واذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد شابسي اول نمبر سره زر باندې په تجارت کېدل دویم نمبر پر زبانو چاله باندې دریم نمبر غنمو باندې سلورم اور بشو باندې پنځم نمبر په کجورو په تجارت پغم نمبر په مالګه په تجارت کېدلو نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته حکم وکړو چې پاجناسو کې اصول داري کله دواړه یو جنس وینو پدې کې زیادت سود ده البته که جنس بدل شي بیا په کې تجارت جایز ده د ربا لغوي معنی هم زیادت او اسلام د دوکې ورکول او د قماربازۍ د او غیرت نه منولې د بارے کې بل سبانو حدیث مبارک دی چې صحابه کرام رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رسول الله موږ سره 2 کیلو کجوري وي او کمزوري وي دا ورکړو یو کیلو خستم تر واسو نبی له سلام ته سود کو وای سم کړی وي وای دا په اول خرڅ کړی وي چې دا 2 کیلو والا باندې په 100 روپۍ اخلي په 1 روپۍ واپس منګله د 20 روپۍ کجوري راکتا سره چې کم کړی په یو مبيع کې یو هله نشو ورکه کتاب الهیل چې هله چې حرام هم نه ده ګوره بعض یو مجبورې نه وخت کې لګي ایوب علی السلام هله قرآن ذکر کړي کنه ذکر کړي هله بعض یو مجبورې نه وخت کې لګي من کمزوري اوسېو اوس د دې کستور باندې چې کوم کاروبار دی په دې کې غیر مقلدین او د غربت فتوا لګي کو دي کې خپل هم خپل کې دوه درې ډلې دي بعض علماء د دوی حرام غني بعض وې دا جایز دي هغه هم خپل تفصیل د ملچبانو نو اول نمبر چې دی نبی له سلام د دوکې نه من کړی دغه حدیث موجود و من غشنا فليس منا شابسیان من غشنا فليس منا چا چې موږ ته دوکه راکړه دا زموږ د ډلې نه دی نبی علیہ السلام د حدیث مفهوم د چې زموږ امت ته دوکه ورکړه هغه زموږ نه دی شابسي دویم نمبر ملچبانو
دویم شاخ اول څه شو د ربا ممانعاتو دویم نمبر کرنسي د اسلام څه دی سره زر دی مولوی صاحب دا ټول امریکا د کړي د ما ساته دا جب کاغذونه راځي کاغذونه دوه کړي ورکو پس دا ختمېدون کې دي موبایل به ورته نشي بس ټولر سره د موبایل تر نه نوځي او دا به د دجال په کنټرول کې وي چې ولا دا به غټي باندې تا ټول استمنی حذف کی ستا ټول بینک بیلنس د کروڑو وربونو روپو خاوند او دا د دجال سکی دا د لرونه سکی بلاک کې درته یا مال سي دو کو یا د دین لاس وینځو او د داسې ایمان په ځب کې دجال دومره دجال هغه چې صحابه کرامو ته نبی له سلام علیکم صحابه کرام ډېر ویریدل تا نن درته چې د دجال او د ټکنالوژي په دور کې ټول ټکنالوژي په دجال په لاس کې مسلمانانو مؤمنان او ایمان تیر لکه نن دا حل کنه انسان سار مؤمن یو سکیږي ما خام سوي یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا خبره ده چې انسان سکیږي د مسلماتو انکار وکړي چې مسلماتو نه انکار وکړي سړی بکا سکی کافر کی کنه کی الله دې زموږ د ایمان حفاظت وکړي ملچبانو نو دویم شاخ چې د غسی دی هغه سره زر دی ملچبانو د اسلام په تاریخ کې کرنسي زر همیشه سره زر او چاندې نه جوړ شوی شابه سکه پاتې شوی مسلمانانو په داسې کې هغه وخت استعمالول شي ټول یورپ داسې سکه نشو جاری کولای نو یورپ به سکه د مسلمانانو ملکونو ته لګل چې ګولکاري پر وکړي هغه وخت کې بعد چاندې د سکه وزن د 3 ګرام نه واخله د 3.5 ګرام پورې وو او د سرو زرو نه تقریبا 3.5 ګرام وو 3.5 ګرام بس شو ملچبانو د دې سره زرو وزن به ملچبانو او د عثمان رضی الله تعالی په دور کې په سکو باندې با څه شي لیکل شوی و بسم الله د خیر القرون زما الحمدلله وخت موږ ترقی یافته او چې موږ څنګه شروع شوی دا الحمدلله موږ په ترقی کې روانو دوی به موږ لا سکیر علی ګلې موږ په کوله په ډوډه وای تاسو جو د مروان سکی او سجاد شوی مروان هغه د اولي سره تر شوی د سره دا سکی نه یقینا درته موږ چې کوم خوشبو استعمالوله موږ چې کوم لباس استعمالو دا دوی سره نو دی یورپ سره د پتیاره کې پرودو دا خو 200 کال دوی ترقی وکړه زمونږ په اصول باندې دوی څه وکړه د زمونږ د اصول نه دوی استفاده وکړه لاله برو خطر پولیس باندې اوس روان دي ایلن ماکس ډېر په تیزی سره دنیا روانه کړې ده څه کوي چې دا ټوله دنیا زبره پوزه پولیس باندې د دې خو موږ په کار دي چې موږ د ترقی کې د اسلام په ترقی کې لاس واچو پولیس باندې موږ د خپل مسلو نه وړو نه خلاصي والله دې معافي کوي مخکې زره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې په سکو باندې بسم الله لیکل شوی او د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه هم سکه جاری کړی و او د عبدالمالک ابن مروان په ټول مسلمانانو کې سکه جاری کړی و په دې وخت کې یورپ د جهالت په تیارو کې پروت و دریم نمبر شاخ چې د مولوی صاحب امانتداري د شاه بشار درلو د اسلام سره بینک متبادل نظام شته چې هغه ودیعات او دا مرکز ته ویل شي کوم چې خلک خپل امانتونه جمع کوي او دا په کوم تجارت کې هم استعمال اول شي د ودیعه اول ځل په کال 2013 کې ملي شاګردي او دوی قائم کړي د مولوی صاحب سلورم نمبر چې د وکاله د مولوی صاحب وکاله په اصل کې اسلامي صرافه دکانونو ته وایي وکالي وی کنه لکه دا زما دون حواله او وکاله حواله د ټول چې د مولوی صاحب لکه څنګه چې د مختلفو ملکونو د کاغذي کرنسي تبادله کیږي هم داسې د شرعي زور په خپل منځ کې زرو هم په خپل منځ کې د نور ملکونو د کرنسي سره سکیږي تبادله لپاره دا جوړول شي او په اول ځل وکاله کې هم په کال 1999 کې قائم شوی او د دې بنیاد دینار ګرځولې د دې په مدد سره دنیا په هر ملک کې دوه تاجران د شرعي زرو په حساب سره په اسانۍ سره منتقل کولای شي دا بغیر د بینک نه هم کېږي لکه دوی په وکاله کې او د وکیل په توسط سره د یو خار نه څه کوي بل خار دوی منتقل کوي پنځم نمبر آزاد بازار د څه دی آزاد بازار د اسلام معیشت بنیاد دی مولوی صاحب شاه بسیان د اسلام آزاد بازار د قران او حدیث د فقهي اصول مطابق جوړ شوی دی د مغربي نظام د معیشت زړه هغه سود دی او د اسلامي نظام معیشت زړه هغه تجارت زمون بنیاد تجارت دی او د هغه بنیاد سود دی مولوی صاحب نبی علیہ السلام چې مدینه ته هجرت وکړو هلته یې دوه ادارې قائم کړې نبی اسلام چې مدینه ته راغلو ابتدایي کیسه کار وکړ دوه کارونه وکړو د عبادتو د پاره مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم بنیاد کې وسوده د معاشي نظام د پاره څو د تجارت نظام برابر اول دراتو سره واقع مشهور ده کنه عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ د چا سره ورولي و سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ غالبا هغه سره ورولي جوړ کړی و هغه ته وی چیرې زما ته رسول راشه زما دوه خزې دي د ور طلاق ورکم چې کومه دی په او ټول الله تعالی مبارک مال سره بازار او زما د کاروبار د پاره او تجارت شروع کو چې نن د مسلمانانو په مالدارو کې اول نمبر کې څوک راځي هم د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ الحمدلله موږ د تجارت خو دا خو ته چې تاسو زموږ د تجارت خبر نه پړې زبانو
یو مسجد نبی بنیاد کې خود او د تعلیم او تعلم شوبې د پاره دویم چې د اسلامي بازار احکامات صحابه کرامو ته بیان کړل شاباس. او دواړه ته د اوقاف نمبر اوقاف عمر کو دا د اوقاف وسه دا ورته دا بازار نشي خرڅولې دا اوقاف دي جمعات نشي خرڅولې مولوی زبان دا څه دي دته د اوقاف تر قیامت پورې به دا سوي دا به د مسلمانانو د فائدې لپاره استعمالېږي سوره ګوره زمون بنیاد ته وګوره زمون اصول ته وګوره موږ نه یو خبر مولوی زبان او شاباس چې دا دواړه چې ملکیت نشي کېدای بلکې دا ټول مسلمانانو اجتماعي ادارې دي مسجد ته چې څوک مخکې راشي هغه اول صف کې ودرېږي څوک چې نشي څوک نشي رسته کولای ځکه ما مسجد د ټولو شریک دی لکه باچا دی او غدا دی دا په یو صف کې مونږ کوي مسلمانانو دا د اسلام حسن دی په نورو مذاهبو کې داسې نشته شاباس همدا سه بازار هم په کته لکه حکومت یو بازار قائم کړو اوس دا د ټولو مسلمانانو په شریک دی په دې کې تجارت کولای شي د بازار د لپاره بنز زمکه حکومت ورکوي په دې کې د هر سړي حق دی لکه مال چې کارخانو کې تیار شي او بیا ګدام ته منتقل شي او د توک پروشه مرکز ته منتقل شي بیا بازار مارکیټ ته راشي نبی له سلام په دور کې د بازار د لپاره خاص ځای مخصوص لیکن د ګودام او د کارخانې د لپاره څه خاص ځای نو شپږم شاخ چې دی هغه سوق المفتوحه ورته ویل کېږي مولوی صاحبانو څوک د عربی ژبې لفظ د معنی د بازار او دینه تعبیر کیږي په آزاد بازار سره حکومت د بازارونو لپاره ځای منتخب کوي یا منډي په دې کې د آزاد تجارت کیږي بغیر د سود او جواره او د دوکې نه او نه په کې سوي سود وي نه په جواری وي او نه په کې دوکه وي او زر شرعي په کې استعمالي یعنی دینار او درهم وغیرہ د دې ذکر یو ټیکس حکومت نه اخلي مولوی زبانو دا نه اخلي د عادت خو در نه اخلي د غره چې ود کېږي هم ټیکس ورکړي چې پاسې کې هم ټیکس ورکړي د مغرب معاشي نظام کا هر 100 سرمایدارو په قبضه کې دي مثلا صرف په برتانیا کې او یا 50% شیزونه د 500 کمپنیانو په قبضه کې دي دا غټ چې دي غټي کمپنۍ دا یو د 7 کمپنۍ دي او نن سبا وخت ټول نظام د چا په لاس کې دي اسرائیل په لاس کې دي یو اسرائیل دی ټول 10 کروڑ کم دي په خبر نه وړو کې اسرائیل یې بغیر شو کنټرول ولې څونه ډېر مسلمانان ولې وجه معاشي نظام ځان روان کړی دی او ټول نظام ارسه د کنټرول کې دي مسلمانان څومره چې غټ ادارې دي دوی چلے نو دا ستاسو شری معیشت بلاډو کې دي چې د مو ستاب لا ماته د جمع ماته لګي دي چې دا څه بداو کار کوو مسلمان و نمبر شاخ میزانیه او د اسلامي بجټ هم وي اسلامي بجټ د غربي نظام د بجټ نه مختلف دی د اسلام د باندې صحیح حساب وکړي او عادلانه تور سره د خرج کولو سره برابر کړي اسلامي بجټ په اصول باندې چلیږي څومره چې د آمدنی وي هغه عمره خرج کوي او په مغربي بجټ کې د آمدنی کم او خرچه زیات وي مولوی صاحب د وضاحت کړو اسلامي بجټ په دوه قسمه دي اول عمومي بجټ دی دویم فلاحي بجټ دی د زکات او عشر او صدقات نه چې څومره آمدنی راځي دا په غریبانو باندې تقسیم کول شي او د دې تفصیل په قران کریم کې الله تعالی بیان کړی دی سورۃ توبه آیت نمبر 60 انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم بشک هم دا خبره چې صدقې زکاتونه یوال د فقیرانو او مسکینانو لپاره دی هغه کسان لپاره چې په دې باندې عامل راټولون کې وي او د هغه لپاره چې په زړونو کې چې الفت اچول شي او په آزادولو ولفت القلوب کو پیژنې کنه کله چې فتح مکه وشو به اول جنگ وشو لبنان دې لکه ونن کې چې و نبی اسلام ولفت القلوب د ډیر مال ورکړي مونږ زبانو چا بس او تاوان مندون کو د پاره د الله تعالی په لار کې د مسافرو د پاره صرف کول شي دا مقرر کړی شي فریضه د الله تعالی د جانب او الله خ عالم او حکمت والا دی او بهم حصول محصولي او غیر محصولي مدني په نورو کارونو کې ولګوي لکه عمومي کارونه به په فلاحي بجټ کې کمی وي نو د عمومي نه به پوره کول شي او که عمومي کې کمی وشي نو به د فلاحي نه پوره کول شي اتم شه هغه نچکاري اسلامي نچکاري څه ته وایي په اسلامي نظام کې نچکاري کول نه من راغلی د یورپ معاشي نظام کې د دې د خاص اهمیت حاصل دی په اسلامي اقتصادي نظام کې عوامي زراعي عوامي ادارې د فلاح او بهبود چې کمی دي د دې نچکاري نه من شوی دا ځکه چې نبی عليه السلام د حدیث مبارک دی چې ټول مسلمانان په درې شیزونو کې شریک دي او به چراغا او اور شاباسي حدثنا وكيل حدثنا زور الشامي عن حريز بن عثمان عن ابي خراش عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار شاباسي مسند احمد دې حدیث پرانا کې د سندونو اوبر نشي نشکار کول او د ډیمونو نشکاری کول شي او نو د ډیمونو نشکاری کول شي او نه د دینه نهرونه نو وستل شي نشکاری کول شي د چراغانو د ځنګلونو نشکاری هم منع ده نبی عليه السلام په زمانه کې به اور د دوه مقصدونو لپاره استعمالېدو یو رڼا د لپاره او دویم د انرژي د بلولو لپاره دیو باندې بلېدل دیوې به چې بلولې خدا د رڼا شابه
د تیلو ګیس او سلفر د کویلې وغیره کانونو ذخیرې نشي نشکاري کولی او نه د بجلی پیداوار ذرایع هم نشي نشکاري کولی. په سنن ابن ماجه کې د ابیس ابن حمال مربی رضی الله عنه نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه د مالګې کان واپس واغستو کوم چې دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په تحفه کې ورکړو. کله چې ورته معلومه شو چې دا د مسلمانانو مشترک د استعمال لپاره د حدیث مبارک په شان. حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا فرج بن سعيد بن علقمه بن سعيد بن ابيز بن حمال حدثني عمي ثابت بن سعيد بن ابيز بن حمال عن ابي سعيد عن ابيه ابيز بن حمال انه استدعى الملح الذي يقال له ملح سد مأرب فاقطعه ثم ان الاقرع بن حابس التميمي شابس اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حابس التميمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى فقال يا رسول الله شابس اني قد وردت الملح بالجاهليه وهو بارض ليس بها ماء ومن ورده اخذه وهو مثل الماء العد فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيز بن حمال في قطيعته في الملح. شابس روایت ده چې ابيز بن حمال رضی الله نبی علیہ السلام د مال کې طلب کو کوم چې مشهور و پس د معرب باندې د اسد معرب یو ځای دی دلته دا یو د پولیس باندې جاګیر پته ورته و چې دا ما ترا کومس او نبی علیہ السلام ورته ورکړه ځوانه نبی علیہ السلام ورته هغه مال کا ورکا د جاګیر بیا اقرا ابن حابس تمیمی رضی الله عنه نبی علیہ السلام خاطراله او عرض یو کو چې زما په زمانه د جاهلیت کې په دې کار باندې تیر په زمانه د جاهلیت کې په دې کار باندې تیر شوی ما دا په هغه ځمکه کې واقع ده چلته وبنشتره څوک چلته لاړ شي نو هغه مالګه د ځان سره وړي هغه مالګه په هدون کې وبو په شان ده د سلسله کې کله چې نبی له سلام دا بند شي نبی له سلام چې دا خبره ووري نو ابياز بن حمال رضی الله تعالی عنہ دا مالګه کان د فسکول حکم وکړو نو ابياز بن حمال رضی الله تعالی عنہ چې په دې شرط باندې دا فسکوم تا زما طرف څخه کوي دا صدقه کوي نبی له سلام ورته ویل چې دا بستا طرف صدقه کوي او د دې په بدله کې ورته د جر په مقابله نور از مکه ورکړه. د حدیث په بنیاد باندې عوامي سيزونو نشکاری نشي کولای. د هم نمبر اسلامي تجارت چا بنځر لري اسلامی تجارت په قرآن کریم حدیث مبارک او فقہی په اصولو ډیر زیات اهمیت حاصل لکه هغه تجارت ملکی او بین الاقوامی تجارت یو دی بابا کې زمو علماء کرامو پوره کتابونه لیکي د کتاب البیوم نوم سره او هم داسې حدیث شریف کې راځي امام محمد رحمت الله علیه تاسو چې کتاب تصوف کی کتاب لري لیکلو کتاب البیوم الحمدلله چې تاسو شه دا بنیاد به مطلب تصوف څه مطلب الله ته درسېدو لاره ده کنه د تصوف موږ څه غنو ان تعبد الله کانک تر داسې به کچره ته نشي لیدل دور ګمانو چې الله ما ویني شابه نو ته سوچو کا چې د دې لکه دومره خصوصیات دي چې د الحمدلله د تصوف په ذریعہ سره انسان څه کوي الله ته ځان رسوي او امام محمد رحمت الله علیه څه فرمایي چې کتاب البیوم مالک له دې لپاره د څه شه دي چې دا تصوف بنیاد د منځبان شابه سي دا حدیث شریف کې راځي چې رزق لس هي نه حصہ په تجارت کې دي شابه سي نبی علیہ السلام حدیث مبارک ته حدثنا حناد حدثنا قبيس عن سفيان عن ابي حمزه عن الحسن عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء رواه ترمذی کتاب باب ما جاء في التجار نبی علیہ السلام فرمایي چې امانتدار او رښتینی تاجر حشر به الله تعالی د انبیاء کرام صدیقان او شهدا د نیکانو سره وکړي او همداسې نور ډېر روایت هم راغلي د تجارت په فضیلت کې د اسلام دین خصوصیت دی چې څنګه د عبادت او تعلیمات د وحي او حدیث مبارکه سره شوی داسې هم د تجارت د معاملاتو ذکر هم حکم شوی دی. اسلام تجارت په دوه حصو باندې تقسیم کړی دی اول حلال تجارت او دویم نمبر حرام تجارت دی حرام تجارت اسلام د حلال تجارت په اړه کې فضایل بیان کړي دي. اول نمبر چې د اسلام د حلال تجارت په اړه کې فضایل بیان کړي دي او د حرام تجارت نه خپل منون کې څه کړي دي بل څه بارو منع کړي دي لکه سود کول شراب خرڅول د خنزیر واه خرڅول دوکه ورکول او داسې نور بیا او شرانه منع کړي ده. د یورپ دواړه نظامونو سرمایه‌دارانه نظام اشتراکیت کې دا خبرې نشته په هغه کې د حلال او حرام ته نشته صرف خپل ګټه ته ګوري. د مسلمانانو ملکونو کې د یو بل سره په تجارت کول کې د سامان نه محصول نه اخیستل کیږي ځکه چې د اسلام سرحدات د مسلمانانو ملکونو کې نه وي د ټول اسلامي ملکونو یو ځای کېدل پکار دي. موجوده دور کې د شیز نشته دی او د غیر اسلامي ملکونو سره تجارت کول طریقه دا چې کوم ملکونه د مسلمانانو د شیزونو محصول اخلي نو مسلمانان دی هغه شیزونو محصول اخلي د اسلام په نظام اقتصاد کې ډېر اسانتیاوې دي. خدا عملي کول د ټول مسلمانانو فریضه ده ځکه اسلام یو مکمل ضابط حیات د عبادت سره د معاملات او تجارت احکامات یې هم بیان کړي دي. زبانو لسم شخص دی بیت المال د منځبانو دا اسلام بیت المال د اسلامي نظام اقتصاد کې حکومت
حکومتي خزانه ته وایي ملزمانو. بیت المال اسلامي نظام اقتصاد کې حکومتي خزانه ته وایي. بیت المال کې د حکومت د ټولو خزانه موجود وي او په دې کې محفوظ مثلا سره زر دینار دراهم چاندي او اجناس لکه غنم وریجې تیل او نور څومره اجناس چې دي دا پکې محفوظ کولی شي. حکومت د ملکی نظام لپاره استعمالوي. حکومت ټول محصولي او غیر محصولي آمدني په بیت المال کې جمع کوي او د دې ځای نه بیا خرج کوي. د بیت المال په جوړېدو د مرکزي بانک څخه هیڅ ضرورت بیا نشته دی. یو ولسم نمبر چې دی هغه محصول دی کوم ته چې منصب او عشر او زکات او د دې ډېر فائدہ ده منصبانو. اسلامي محصول حکومت ونیم پیسې ده هیڅ هم نه دی. ته چې ویندوانه هم راوړې رښتیا وایي او ته دا پوستکي وباسې نو 100 پیسې ده رښتیا وایي والله چې 40 پیسې ده غوتې ودي ته غوځان واخله 1000 روپۍ کیلو دی 200 روپۍ کیلو دی دنه دا چلکا دا څونه وځي ته په خپه شوی اوس چې د دې کې ته دې باندې نه خبرېږي خو ته پوه شه دا مال کې د حلالېږي په دې چې ته 2.5 پیسې نه پکې څه وکړي زکات ورکړي عشر پکې ورکړي څونه پیدا ده پکې دې سره د نورو ورته دا نه ورکول زکات عشر نه ورکول څه کې خلک د خپل رزق نه محروم الله تعالی ستا په دې رزق کې ستا په دې کاروبار کې ستا په دې کې د نورو حصې خې د خلک ته د رزق نه محروم کو نو دې کې به د الله څه ګناه ده الله څه قصور دی د اسلام څه قصور دی زبان اوس خو پوهېږئ الحمدلله په دې موضوع شابه اسلامي محصول حکومت د خپل عیانه اخلي د مالدار خلکو نه زکات او عشر په شکل کې اخیستل کیږي او بیا په غریبانو باندې تقسیم کیږي. ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې په خپل زکات مصارف بیان کړي دي. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بشک هم دا خبره چې صدقې زکاتونه یوازې د فقیرانو او مسکینانو لپاره دي او هغه کسانو لپاره چې په دې باندې عامل راټولونکي او د هغو لپاره چې په زړونو کې د الفت اچولی شي او په آزادولو د سټونو غلام دی هغه څوک چې ما د پیسې راکړه ته دا څه د دله ورکولی شي دا زکات او شرط دی ورکولی شي چې پیسې شي کې آزاد شي شابسیان کې به صرف کولی شي او تاوان مندونکو لپاره او د الله تعالی په لاره کې د مسافرو لپاره به صرف کولی شي. دغه مقرره کړې شوې فریضه د الله تعالی جانب د الله عالم او حکمت والا دی. نو دا اته قسمه خلک زکات اخیستی شي او په مغربي نظام معیشت کې محصول او ټکس ته خاص اهمیت حاصل دی. هلته د غریب او امیر دواړو نه ټکس اخیستل کېږي او د حکومت په خرچو باندې استعمالېږي. د اسلام د عشر او جزیه او خراج د عوامو نه اخلي او خپلې خرچې پرې پوره کوي. شابسه جزیه جزیه څه ته وایي مولوي جزیه څه ته وایي هغه محصول دی کوم چې اسلامي حکومت د غیر مسلم نه اخلي د هغې د مال او ځان د حفاظت په بدل کې. د نبي علیه السلام په زمانه کې د اهل نجران سره معاهده شوې د ټولو جماعت د طرف نه سالانه 2000 جامو باندې چې د هر یوې جوړې قیمت هم معلوم و چې یو اوکیا سپین زر یعنی چاندي په برابر به وي او اوکیا 40 درهمو برابر وي. زموږ په حساب سره 11 نیم توله چاندي جوړیږي. معرف القرآن سورۃ توبه کې وضاحت کړی ابن سعد په خپل طبقات کې ذکر کړی عمر رضی الله عنه عثمان ابن حنیف رضی الله عنه لګلې و چې څومره مفتوحه ممالک هغه جزیه را جمع کړه د هغې نه جزیه راجمع کړه په هغې کې فی کس 48 درهم او 40 درهم او 12 درهم جزیه څلور 48 درهم او 40 درهم او 12 درهم جزیه دا بوډاګان ځوانان او ماشومان په دې ترتیب سره کړي مولوي صاحبانو. خراج څه ته وایي؟ خراج مسلمانان چې کوم ځمکې د کافرانو نیولې دي د خراجي ځمکې وایي چې زموږ ځمکو نه څومره پیداوار راشي دې ځمکو نه چې څونه پیداوار راشي هغه د هغې نه محصول اخیستو ته وایي خراج. خمس څه ته وایي؟ خمس معنی د پنځمه برخه کنه پنځمه برخه د مال غنیمت او مادیات او قانون او خزانو د سمندر نه راوستل شوی ملغلرو کې په پنځمه حصہ د بیت المال وي یعنی فصلو کې به شل د حکومت وي او دا به حکومت په خزینو کې استعمالوي کوم ځای چې ضرورت وي. تاسو جو که سونه خسته نظام منګلرو مولوي صاحبانو ها اسباب اتشتم نمبر اعتراض وایي چې مسلمانان د سوي دشنګر دي. واخر دعوانا وایي څه پندو